نن محترمو زمون کم کلیپ د دې حواله سره د چې څوک په خوب کې عام ویني. عام مطلب مینګو یا دغه رنګ څوک په خوب کې مار ویني. نو دې څه تعبیر دی؟ ان شاء الله العزیز په دې کلیپ کې به تاسو ته د مار حواله سره دغه رنګ د د لیدلو حواله سره مکمل تعبیر دا تاسو ته درکول شي. که چېرته تاسو هم خوب کې سریدلی وي نو خپل خوب دا کمنټ کې د ووایئ، ان شاء الله العزیز ضرور به تاسو ته تعبیر دا میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد او تر تازه ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټولې مسلې ختمې کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول په هر یو مقصد کې دا کامیاب کړي. په هر ځای کې د الله پاک موږ او تاسو ته کامراني کامیابي دارا کړي. محترمو نن چې کوم زموږ کلیپ دی د ډیر زیات عجیبه دی، ځکه چې ډېرو کسانو اکثر رابطه هم کوله، تپوس هم کو چېرې د خوب حوالې سره کو پکې تاسو څه شروع کړل نو دا به ډېر زیات زبردست وي چې وظایف هم موږ که ورسره د خوبونو کوم تعبیر دی دا هم پکې وي نو ډېر زیات بیسټ به دا وي. نو زه د هغوی لپاره یم چې نن چې کوم تعبیر دی د خوب حوالې سره چا کمنټ کړی و چې یاره خوب کې څوک ام ویني، نو ام لیدل په خوب کې څنګه دي؟ یاد ساتئ محترمو چې څوک په خوب کې ام ویني، که دا جنۍ ویني یا هلک ویني او د دوی واده دا نه شوی، واده یې نه شوی، انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډیر زیات په ښکلي ځای کې رشته محترمو دا برابر کړي او واده به کېږي. د دې علامت ده چې د دوی واده دا به کېږي. مطلب کو څوک خوب کې ولیدل یو جنۍ کو وی نه لیدل، خو چې ام یې خوب کې ولیدو انشاءالله د دوی واده د دوی کویدن هر څه دا به کېږي. دغه رنګې که چا ام ولیده په خوب کې او د امو زیړ، نو الله پاک به د انسان نه ډیر زیات مال او دولت ورکړي، دومره به ورکړي چې انسان به حیرانه شي. نو ام لیدل په خوب کې یو قسم لا د مالدارۍ دلیل دی او دغه رنګې یو قسم لا د نکاح پیغام محترمو دا انسان ته ورکوي. دغه رنګې محترمو یو انسان مطلب زنانه یا نارینه ام وینې په خوب کې، خو د ام دا داسې وي که نه چې زیړ نه وي، پوخ وي، خو مطلب کلر دی صرف له ګرین شینې، نو بیا علامت دا دی، بیا تعبیر دا دی محترمو چې الله پاک به د انسان ته رزق ورکوي. څومره ډیر ویني دومره سیوا رزق به الله پاک د انسان ته ورکوي. دویم دا چې یو انسان په خوب کې مار ویني، مار معنا سانپ، سنیک، دا ویني په خوب کې، نو که چېرته دا مار ویني په کور کې دا بیا محترمو د کور دشمن دی، او که دا مار ویني بهر نو بیا دربار دشمن دی. نو که چېرته په دې مار باندې د حمله وکړي مړ کړي نو د کور دشمن یې مړ کړو، او دغه رنګې بار چېرته مړ کړو نو د بار دشمن یې مړ کړو. بیا هم که چېرته محترمو د مار ویني په کور کې او دا مار په د حمله وکړي دله ټک ورکړي، یو قسم لا خبره د خطرې ده، خو موږ به ځان د خطرې نه داسې وباسو چې موږ به استغفار ویل شروع کړو، استغفار. او دویمه خبره موږ دا کوو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. که څوک خوب ویني، خراب خوب ویني، دا کلمات هم ویلی شي. که چاله دا نه ورځي پښتو کې دی وایي چې پروردګاره د خوب د شر نه دا موږ وساتې. دغه رنګې ورسره صدقه دې وکړي، انشاءالله العزیز د خوب چې کوم اثر وي دا به ختم شي. نو د چا کو تعبیر پکار وي او چا کو خوب لیدلی وي کمنټ کې دا ویلی شئ، انشاءالله العزیز تاسو د خوبونو تعبیر اب تاسو ته میلاویږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.